یعنی انسان ته چې الله تعالی څومره وس ورکړی دی نو په دې باندې انسان مکلف دی، په دې باندې انسان مکلف دی. اوس الله داسې نه دي فرمایلی چې تاسو اسمان ته وخیږئ عبادت وکړئ. اسمان ته ختل د انسان په وس کې نه دي. انسان داسې بیمار دی پاسېدی نشي، نو الله تعالی داسې نه فرمایي چې بالکل په ولاړه به مونځ کوي، الله په ناسته وکړه. تا په تکلیف کې نه اچي چې په ولاړه د قدرت وي نو ولاړه فرض ده په مونځ کې، بیا به ودرېږي په مونځ کې. خو په ولاړه د قدرت نشته دی، په ولاړه ته مونځ نشي کولی، نو الله داسې نه دي فرمایلی چې خامخا به ودرېږي. الله وی کښېنه په ناسته باندې وکړه، کو په ناسته نشي کولی په ملاسته باندې وکړه، په اشارې باندې وکړه. دغه رنګ د روژې باره کې الله تعالی زمونږ دین پابند دی، پابندي پکې شته دی. سختی به زمونږ په دین کې نشته دی، پابندي پکې شته دی. او د انسان مزاج دا دی چې انسان پابندي نه برداشت کړي، دې د پابندۍ زندګي نه تیري. لکه مونږ تاسو ګوري دی دکاندار چې ته کور ته لړ شي، مونږ د وی دی دکان کې کېنه، دکان کې مونږ ټول ورځ ناست شو، خو چې نه دکاندار راته وی ته دی دکان کې کېنه، اوس دا پابندي شوه. نو لږ ساعت پس سر داسې کو چې هغه راغی قرآن نه. د انسان مزاج دا چې د پابندي نه برداشت کړي. الله تعالی وی روژه ونیسئ د سبا خطو نه راواخلې تر نور پرېوتو پورې، تر نور پرېوتو ماښامه پورې روژه ونیسئ. داسې نه دي ویلي چې غونډه میاشت خوراک مه کوئ، صرف پابندي راله. اکه 2 ټیمه خوراک مونږ کو، لکه د غرمې روټۍ پکې چې کوم دی مونږ پېشمني کو، او د ماښام روټۍ خو چې کوم دی هغه هسې مونږ دا کو. نو صرف پابندي راغله، د ټیم بدل شو. څومره ګرانې دا روژه. نو الله تعالی په چا باندې تکلیف نه ور اچي، دومره تکلیف او دومره بوج به اچي چې څومره دې برداشت کولی شي. نو دا مخې د صفات چې الله تعالی د مؤمنانو ذکر کړل، نو ورته الله تعالی فرمایي چې دا ستاسو په وس کې شته دی، ځکه مې په تاسو باندې دا هر یو مسلمان په خپل ځان کې دا صفتونه راوستلی شي. دا ګران نه دي، ځکه که چېرې ګران وي نو بیا به الله تعالی د مؤمنانو نه نوم ورکړي. دا ستاسو په وس کې شته، او په دوی به ظلم نشي کولی په دې عملنامو کې. داسې به نشي کېدی چې انسان ګناه وړه کړې ده او په عملنامه کې الله تعالی غټه ګناه لیکلي، فرشتو غټه ګناه لیکلي. او داسې به هم نشي کېدی چې انسان د ډېر ثواب لایق دی او دل الله تعالی د دغې نیکۍ کم ثواب ورکړي. نو په هېڅ چا به ظلم نشي کېدی. څومره ګناه یې کړې ده د هغې په قدر عذاب به ورته میلاویږي، څومره نیکي کړې ده د هغې په قدر جزا بدله به ورته میلاویږي. ځکه وایي چې وهم لا یظلمون، په دوی به ظلم نشي کوي. چې کوم شي انسان خبره د خولې نه وباسي دا هر څه درج کېږي، هر یو څیز درج کېږي. انسان داسې په دې سترګه باندې اشاره وکړي دا په عملنامه کې درج شي. انسان په زړه کې په خوس باندې خبرې وکړي دا چې کوم دی په عملنامه کې درج شي. انسان د سترګو په اشاره، د خولې او د سر په اشاره باندې یو خبره وکړي دا درج کېږي. کو انسان ښه وي او کو بد وي، کرامن کاتبین ناست دي دا لیکي. په دې اوږه باندې چې کومه فرشته ناسته نیکۍ لیکي، په دې ګسه چې کومه ناسته ده بدۍ لیکي. بس دی چې څه وباسي د خولې نه یا د سترګو نه، نو هغه هر څه چې کوم دی درج کېږي. نو چې څومره څیز د ګناه کار دی څومره ګړ دی هغې عمره سزا به ورته میلاوي، او څومره د نیکۍ کار کې دی ګړ دی هغه عمره بدله به ورته میلاوي.